بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحالف. قال وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه. کجی دا باب هم د یمین متعلق دی، خو د هغه یمین متعلق دی چې هغه د دواړو طرفونه وي، دواړه خصمینو ته قسم ورکول کیږي. نو تر اوسه پورې د هغه حلیف بیان او د هغه یمین چې د یو کس و، اوس د هغه یمین بیان کیي چې د دوو کسو وي. نو د دوو کسو اثنین چې دا د واحد نه وروسته وي، نو طبعا نو وضعن هم د دوو کسانو قسم د یو کس ته قسم نه وروسته ذکر کړو. نو ما ته لږ متوجه شي مولوي صاحب، دا د نور الانور او د اسامي د قیاس مسله ده، انتهایی اهمه ده. درې صورتونه راته ذکر کوي. اول صورت دا دی چې د بایی او د مشتری په سمانو کې لانجه شوله. بایی ورته وایي په 2000 مې در خرڅ کړی دی، مشتری ورته وایي په 1000 در باندې را خرڅ کړی. یو صورت مشتری د کمو پیسو، بایی د زیاتو پیسو دعوه کوي. دویم صورت دا دی چې مبیعی په مقدار کې لانجه ده. بایی ورته وایي مثلا من غنم مې در خرڅ کړي په 1000 روپۍ باندې، هغه وایي نه په 1000 روپۍ دې 2 من را خرڅ کړي. په دې مسله پوه شولې. څه صورت شو؟ دریم صورت هم ذکر کړی چې یوه مسله کې بایی د لږی مبیعی او د زیاتو پیسو دعوه کوي، او مشتری د زیاتې مبیعی او د لږو پیسو. لکه بایی ورته وایي په 1000 روپۍ باندې، په 2000 روپۍ باندې مې در باندې من در خرڅ کړی، مشتری ورته وایي په 1000 روپۍ در باندې 2 من را خرڅ کړي. مجموعه ته ورڅو صورت شو؟ درې. زده شو که نه؟ اوس د دې حکم دار دغه شان هر یو صورت که پیش رالی دی درې واړو کې چې د کمی وسره گواهان موجودو، مسله به دعوه به دغه منل شي. حل شو مسله، که د بایی سره او که د مشتری سره، او که چېرې د دواړو سره گواهان موجودو نو بیا چې څوک د زیادت دعوه کوي د هغه به منل شي. بایی د 2000 روپو سمانو کې چې لانجه، مشتری د 1000 د بایی به منل شي. بایی د من غنمو، مشتری د 2 منو، مشتری به منل شي. که یو کس گواهان پیش کړه د هغه به منل شي، که دواړو پیش کړه دواړو به د زیادت والا به منل شي. دا مسله مو شوه. اسانه ده. او که گواهان یو هم پیش نه کړه نو قاضي به دواړو له قسم ورکوي. اوس مسله راغله نو که دواړو قسمونه وکړه بیا به فسخ کړي. مشتری ته به خپلې پیسې پاتې شي او مبیع به واحد ته حواله شي. په دې درې واړو صورتونو کې البته که کم یو د قسم نه انکار وکړو نو چا چې قسم وکړو د هغه دعوه به نافظه کړي قاضي. چې کم یو گواهان پیش کړه د هغه به منل شي. درې واړو صورتونو کې که دواړو پیش کړه څوک چې د زیادت دعوه کوي، لکه سمنو کې بایی د زیادت کوي، مبیع کې مشتری د زیادت کوي، د هغه به منل شي. او که دواړو گواهان پیش نه کړه دواړو له به قسم ورکړي. که دواړو قسم وکړو بیا به فسخ کړي. او که یو قسم وکړو بل انکار وکړو، چا چې وکړو د هغه به ومنل شي. بس دا مسله د ټول مخ وشو. اوس به په ورو ورو ورځو که نه؟ تو گرے. قال قدری مولا فرمائی وإذا اختلف المتبايعان، کله چې اختلاف راشي د دواړو متبايعين او د بایع او د مشتری فی البیع ببیع کی څنګه، فدعا غدا چې دعوه وکي احدهما مشتری ثمنا د 2000 روپو د 1000 روپو، ودعا البایع بایع دعوه وکي اکثر منه د دینه د زیاتو د 2000. دویم صورت او اعترف البایع یا اقرار وکي بایع بقدر من المبيع د من غنمو په یو اندازه د مبيع، ودعا المشتری مشتری دعوه وکي اکثره منه دغه نه د زیات یعنی د 2 منو غنمو. به واقام احدهما البینه، چا چې بګي گواهان قائم کړه، قضا له قاضي به فیصله کوي د د بارا بها په دغه بینه باندې. دا قسم کړي وکنه چا چې گواهان قائم کړه. وجه سره لأن فی الجانب الاخر، چا چې گواهان نه دي قائم کړي هلته تشه دعوه ده، او چا چې قائم کړي دا
داوا د خو قوی د په بینه باندې نه د دې به منل شي لأن في الجانب الآخر کې مجرد الدعوه والبينه اقوى منها وبينه خداغین اقوا دي مجرد داوینا دا سورۃ ویلو وإن قام كل واحد منهما بينة ما ټول نه چول کړي خادریم سورۃ دی ذکر نه کورست ذکر کړي به می احکام جاری کړل څلور دیو احکام جاری کړي وإن قام كل واحد کچره قائم کړه روایت بر دوړو کې بینه موږ ول څوک چې د زیادت داوا کوي بینه وداغه منل شي نو كانت البینه المثبته للزياده نو وی بینه هغه بینه چې کوم زیادت ثابتې اولا بوي مثلا بای بینه 2000 ثابتې د مشتری بینه د 0 نو د دې 0 نه بر د 2000 پورې کم مقدار دی دغه د مشتری بینه سکوت کوي او د بای غي ثابتې نو بینه د مثبت اولای نو بای غي مثبت شو کله مشتری بای د من غنمو کوي مشتری د 2 منو دوړو سره ګوان دي من کې خصي شو خو د یو من نه چې بل دي هغه د بای بینه سکوت کړه مشتری هغه د زائد ثابتې څوک چې زائد ثابتې مثبت ولا بینه ولا ينو لأن البينات ذکر بینات چې للاثبات الاثبات د پاره وی ولا تعارض فی زیادت او کم زیاتی صورت دی کې تعارض د بینه وشتم نه نو اخو صرف مسمنو کې زر کې تعارض 2000 والا کې 0 نه بره کې تعارض نشته من کې تعارض او غي نه بره کې به نشته نه د چا چې بینه زیاتی ثابتې هم دغه به منل شي دریم صورت اداره ولو كان الاختلاف في الثمن کچره اختلاف په سمانو کې مو مقدار سمن کې مبيع کې جميعا دوړو کې نه به زيتي مبيع داوا مشتري کوي دغه بینو له اعتباري د زيتو سمنو ولا داوا بای کوي نه د بای بینه ولا به اعتبار وي فبينه البائع بینه د بای باولا وی په ثمنو کې وبينه المشتري باولا وی في المبيع نظرا الى زياده الاثبات دې لپاره دیو جن چې موږ نظر کوو زیاتی اثبات والا ہوتا نو داغه بینه باولای خنه دو صورت دیو احکام بیان کړه چا چې بینه پیش کړه داغه به منل شي او درې وړ صورتونه کې او که دوړو پیش کړ زیادت ولا به منل شي درې وړ صورتونه کې او دریم حکم سره که چام بینه پیش نکړه به څور کو قسم وإن لم يكن لواحد منهما کشرینو یو د بارم بری دوړو کې بینه نو قیل للمشتری د ویل شي من ترضا یا خو تر ازي شب الثمن الذي باغ پیسو مانی دعه البایع چې د کوم دوا بای کوي ویلا فسخنا البيع او کني موږ به بیا فسخ کوو وقيل للبایع بای د ویل شي مبيع کې چلانجي مقدار کې اما تسلم یا خو وسپرا ما هغه مقدار یعنی 2 منا ادعاه المشتري چې مشتری دا وکي د مبيعي او کني معنی ګوره به فسخنا البيع بيع به فسخ کوم الګ دا ولي بد سي کوي وای مقصود قطعي منازعه ده او د قطعي منازعه دا طریقه ده چې بس دواړو کې یو د بل پر داوا ناراضي کیږي بس شی به ختم کو نو لانجه به ختم شي لأن المقصود ځکه مقصود چې قطعي منازعه ده وهذه جهه نو دا یو طریقه فيه بقطعي منازعه کې ځکه کله پدې دواړو بدینی راځي چې فسخ دي شي نه یو زیت پیسې دی بلکم یو زیت مبيع دی بلکم ففسخ نه راځي قاضي وته ګوره فسخ کوم نه وای ټیک د مړه بل منه مخ فسخ کوي ما خیالم دې کنه لانه ربما ډیر کرتی لا يرضيان ناراضي کیږي بفسخه فاذا علم کله چې دې دوړو د پته ولګي به د فسخ نه بس يتراضيان یو د بل بداو راځي کیږي به بهرحال فإن لم يتراضيا کراځي نشي یو د بل په داوا اوس به قاضي دوړو قسم ورکړي استحلف الحاكم مطالبه د قسم بکي حاکم كل واحد منهما نال دا ولا خرب داوا د بل وهذا التحالف قبل القبض تاسو پیږي کنه مطلب برو ګوري مولوی صاحب چې مبياله مشتری نه قبضه کړي دغه دوړو قسم ورکول د موافق القياس دي لکه د سمونو مثال کې وګوره بای د 2000 داوا کوي مشتری د 0 نه انکار کوي نه بای مدعی مشتری منکر لقسم مشتری لقسم پیږي کنه یار مبيع خونه د قبضه شوی کنه
دی بل طرف ته راشه مشتری په زرو باندې د مبيع د قبض تسلیمولو دعوه کوي او بای انکار کوي په زرو باندې د مبيع د تسلیمولو نه دې کې څوک منکر شو بای منکر شو نو بای له قسم برحال منکر له قسم نو هر یو منکر دی نو دا موافق القياس شو کې خلاف القياس شو موافق القياس نه رسېږي او کوم بیا سپارل شوی مبيع مشتری ته سپارل شوی باقاعده اوس باید 2000 روپۍ دی مشتری زر دی دی صورت کې قیاس وای صرف مشتری دی منکر وی در دی قسمی ځکه باید 2000 داوا کوي غي انکار کوي نه منکر دی مشتری مدعی نه دی چې بای منکر شي مشتری ته چې د مبيع داوا کوي په زرو باندې مبيع هغه تسپارل شوی دی نو څنګه داوا خو د تسلیم مخ سپارل شوی نه بدی دویم صورت کې چې کوم کې مبيع مشتری تسپارل شوی وی پدې کې قیاس وای چې منکر سره مشتری دی قسم دې دلی خو نصر غلې دی قیاس او تبریدو چې دلته هم دواړه څه کوي قسم دی نصر غلې کا استحسان بل اثر چې وته مونږ وایو قیاس مبریدو ګورئ وهذا التحالف چې قبل القبض چې قبضه له مشتری د مبيع نه کړي علا وفاق القياس هذا قياس موافق دی لأن البائع يدعي زيادة الثمن وركنه بای دعوه کوي د زیاتی پیسو والمشتری چې ينکرها هغه انکار د زیاتی پیسو کوي مشتری منکر شو بل طرف ته مشتری چې يدعي دعوه کوي وجوب تسلیم المبيع چې ضروری ده سپارل د مبيع ماته دا دعوه کوي مما باغ پیسو باندې نقد کم چې دا نقد کړي ور کړي مثلا 0 روپۍ او بای د دین انکار کوي بینه د تسپارما فكل واحد منهما منکر هر واحد بری دواړو کې منکر دی نو نتیجه بدای فيحلف هر واحد بقسم کوي فاما بعد القبض هر چې د قبضې نه بس وي نو به دواړو له قسم ورکول فمخالف للقياس دا قياس مخالف ده ولي لان المشتري چې دا خداونه کوي لا يدعي شيئا ولي نه کوي لان المبيع چې سالم له د تسپارل شوی ده نو مخکې خداغه داوا چې مبيع را وسپاره په کوم روپو او سپارل شوی الready فبقي داوا البائعين باقي بعد شلو نو باقي بعد شلو داوا د بائع فی زیارت الثمن کې مشتری دا ينکروها انکاری کوي فيكتفى بحلفه نقياس وی چې بحلفه چې صرف د مشتری په قسم دی اکتفا وکړل شي لکن موږ چې عرفنا هو موږ د دواړو قسم به جندلې د نسنا او قول علیه السلام اذا اختلف المتبايعان نبی له صلوات و سلام فرمایي کله چې بای او مشتری اختلاف وکړي وسله قائمه مبيع قائمه وي مبيع لا موجوده که حالکه شوی قصر روانه ده بعینها موجوده وینه تحالفات وړ وڅوکي اور بسیط سے لفظ ہوئی وتراد دا بے مبيع واپس کی د دینه معلومیږي چې مبيع سپارل شوی دا صورت له ده مبيع سره واپس کله کیږي چې سپارل شوی دوړو په قسمونو کې بیا به فسخ شي کنه به وی وتراد دا یو بسمن واپس کی دبل مبيع نو مبيع کله واپس کیږي چې مبيع سپارل شوی ندی نس نه معلومیږي دا چې مبيع سپارل شوی به هم د دوړو قسم کې نه د خلاف القياس وسوال دا دی اول به قسم څوک چاله ورکوي مشتری دی اول قسم ورکي دو دلایل ول ذکر کړي او دا صحیح رائے ده ويبتدي قاضي ابتدا کوي بيمين المشتري په یمین د مشتری باندې دا د امام محمد رحم الله روایت دی او د امام ابي يوسف رحم الله نم یو روایت دا نقل له د امام سبالم روایت دی چول مشتری له قسم ورکي او دا صحیح دی وهذا قول محمد وابي يوسف اخرا او دا د امام ابي يوسف رحم الله بل قولم دی وروايه دا روایت دی عن ابي حنيفه رحم الله عنهم او السيد دا صحیح روایت دی صحیح ولید ملي چې تاسو بدر منګ ویلی کنه چې کله به یو چې منګ به بیعات کې ویلو نوول به مشتری ته ویل شي سامان ورکا هغه نه بس به ته ویل شي مبيع ورکا دا مخ کې ویلو کا اول بچاته وي زمان مشتری ته نو مطالبه چون کې اول د مشتری نه کیږي هغه نه ورکې نو غلبه اند لګو په لګي ورکې زیته نه ورکې انکار هغه کې اول بقسم غل ورکې ځکه مشتری چره اشدهما انکارن دا سخت دی د انکار په اعتبار سره سخت دی څه مطلب اول مطالبه ده نه کیږي په دې اعتبار سخت دی
لانه يطالب اولا ځکه مطالبه کیږي اولا بالثمن د ثمنو د یو وجه شو. دویمه وجه دا ده مشتری له چول قسم ورکی هدایت ناغه که قسم ورکی خبره ختمه کې انکار وکي پوره پیسې به لازمي شډارک بیت والی زه پځه او که مشتبایل اول قسم ورکی نو که قسم انکار وکي نو ډایرک بای د نشویل مبیا مشتری لورکا ځکه هغه وای ترغی مبیا نه ورکو محبس کوم ترڅو چې پیسې نه را کړی نو مبیا سپارل کې به هم څه راځي تاخير راځي او سمانو کې چې څنګه انکار وکړي ډایرک بیتېلی خیالم ده کنه نو یو کې تاجیل له سمانو کې بل مبیا هغه کې تاخير احتمال له دی وجنه کوم کې چې تاجیلی سمانو والا یعنی مشتری اول غلط قسم ورکړي او لانه يتعجل یي وجدادا چې مشتری جلتی کوي يتعجل بجلتی حاصلېږي فائدة النقول فائدہ د انکار او الزام الثمن اغدار چې ثمن بلازم شي کړه ولو بداو که قاضي ابتداو کې بيمين البایع باندې نو تتاخر متاخر کیږي مطالبه بتسلیم المبيع دته چې مبيع را دراول وسپر علبه پیسې در کومه الى زمان استفاء الثمن مبيع به ال اسپارم چې پیسې راته وسپر الټه می ویلو په یوه کنه به نو متاخر کیږي مطالبه د سپارلو د مبيع چې بای ته وای مبيع وسپار د مؤخر کیږي ولې به پیسې ورلاګه الى زمان استفاء الثمن هغه زمانه ته چې بوره کی حاصل کی مشتری بای الثمن ثمن د مشترینا وكان ابي يوسف رحمه الله يقول اولا امام يوسف رحمه الله والقول لو چې ابتدا بده چانه کیږي بای نه د قسم ويبتدي قاضي به ابتدا د یمین کې به یمین البایع ابتدا به قاضي په یمین د بای دلیل یې سره نبی له سلام قول لیکن دین څنګه استدلال کوي ګوري لقول علیه السلام اذا اختلف المتبايعان کله چې د دوړو متبايعان خپل منځ کې اختلاف رااله فالقول ما قاله البایع نو قول بل چا معتبر کم چې د بای به معتبر قول معتبر باغی کم چې بای کړي دي نو بای خاص ذکر کړو ما قاله البایع بای خاص ذکر کړل کنه وای د دې کم اس کم پیدا را چې ول قسم دل ورکې خصه بالذکر خاص کړل دا په ذکر واقل فائدته او کما فائده د تخصیص بالذکر هغه تقدیم دي چې داري مقدم شي من وینا دا ځکه خاص ذکر کو قسم کې چې مشتری له خاصم قسم شته دی مشتری له خاصم قسم شته نه بایلم قسم دی دا نه وی خبره وځکه ذکر کړي تاسو به شوي کنه لګ بار غوري او کشری بیا مقید ضوا سامان په سامان دې کوم قاضي له خيار دې کومي ولا ول قسم ورکړي ځکه دې کې غوري او مشتریم دي هر یو سم دی بایم دي قاعده خو پیژنې کنه سامان په سامان وان کان کچری و دا بیا عین بعین دا بیا د عین بین و مقایضه وا او یا بیا صرف ورشته دا منه ویلي او ثمن بثمن و بدل قاضي بيميني ايهما شاء قاضي با شروع کوي په یمین بری دوړ کې رقم یونه چې مخه خشي ولل استوائهما ذکر دوړ برابر دي فائدہ د نقول کې وصفه اليمين الګ اوس قسم ورکي څنګه ورکي قسم چې ورکي بای ته بده چې قسم ورکي بای به قسم وکي زما دي قسم وی چې ما بازار نه د خرڅ کړي څه مطلب په 2000 مې خرڅ کړي مشتری به وی زما دي بالله قسم وی چې ما په 2000 نه د اخیستې څه مطلب زر مې اخیستې اوندا سي راي دغه طریقې سره صرف نه به وکي بس وصفه اليمين اي يحلف البايع قسم ببايع وکي بالله ما باعه قسم بالله معنی چې ما نه د خرڅ کړي د نه د خرڅ کړي یعنی ما نه د خرڅ کړي به الفن ويحلف المشتري بقسم وکي بالله ما اشتراه ما نه د اخیستې به الفين امام محمد رحم الله وی نا قسم طریقه دا د نفي او اثبات په دواړه کې هدایت ده بای به وی زما دي په الله قسم وی په زر مې نه د خرڅ کړي په 2000 مې خرڅ کړي نفي به مو کی اثباتم او مشتری به وی زما دي په الله قسم می په 2000 نه د خرڅ کړي په زر مې اخیستې په 2000 مې نه د اخیستې په زر مې اخیستې خو سي اولو کا قال امام محمد رحم الله برمای په زیادات کې يحلف بای به قسم کی بالله معنی ما باعه ب1000 ما بزر نه د خرڅ کړي ولقد باعه ب2000 په 2000 مې خرڅ کړي
ويحلف المشتري بقسم وکي مشتراو مانه د اخیستی ب2000 ولقد اشتراو ما اخیستی دغه مبيع ب1000 سر بزرو معنی لنډه دا چې یوذم الاثبات الى النفي اسباب دم نفي سره زم کوي تاکیدن د تاکید په خاطر چې بره تاکید پکې راشي یعنی دې کې دا احتمال شته چې بای په 1500 خرڅ کړي او دا ور 2000 کین کو صرف وې زما د قسمی بازار مې نه دا ټیک ده کان بازار نه دا ګرانه ده نه 2000 مې ده پدام دی وای مونږ وینا که 1500 خبر احتمال به نه مشتری به ځن نه یادول 1500 به یادول دا شان دی بل صورت کې اصح اغل اقتصار دی على النفي باندې صرف نفي دی وکی بازار مې نه د خرڅ کړي به په 2000 مې نه ده بس کافی ده وجه دا چې دا یمین بنا دا په عرف دغه اور په یمین کې صرف پچای په نفي لأن الأيمان چې على ذلك په نفي باندې وضعیت وځ شوی دي او دل علیه چې صرف په نفي د قسم به بدی دلالت کې حدیث د قسامت یو محله کې مړی موجود چې ماته استمخ کې ویلی او پته نه لګی چا مړ کړي محلي والا معنی دا وشي نو کې په 50 کسان قسم کوي نل ته چې قسم کې صرف په نفي معنی دا سی ګوري حدیث د قسامت کې بالله هر یو بداسه قسم کوي زمانه په الله قسم وي ما دا قاضي په قسم ور کوي تاسو لري په الله قسم وي ما قتلتم تاسو نه دې قتل کړي نفي شو ولا علمتم له او تاسو ته علم نشته له قاتلا دې سلی د قاتل ور نفي معنی قسم دی قال قدري مولا فرمای فإن حلفا دا حکم ما وخت بیان کړو څلورم نمبر کې یو قسم کو بل نه دینو چې کوم یو قسم کو داغه به منل شي فإن حلفا کدوالو قسم کو به خو به فسخه کوي ما دوه حکمونه بیان شوي کې یو غواهان راوړل داغه به منل شي کدوالو راوړلو څوک چې زیادت دا وکي داغه به منل شي او کنو به دوړل قسم ورکول کې دوړو قسم وکړو فسخه به کې یو وکړل داغه به منل شي ویلو امر روانه ده فإن حلفا کچره دوړو قسم وکړو فسخ القاضي قاضي بفسخه کې بیع بینما د دوړو ترمنځ صاحب د هدايه وې دینه معلومی کی صرف د دوړو په قسمونو باندې خپل بیان فسخه کیږي بلکې قاضي به داغه نه پس فسخه کوي وهذا يدل دا عبارت دلالت کوي على انه دبای چې دا لا ينفسخ دا نه فسخه کیږي ترڅو چې قاضي نه فسخه کړي به نفس التحالف باندې لانه لم يثبت مدعاه كل واحد منهما وجداد ملسن یو کما داوا کوله غواهان نشه ثابت نه کړله بل کما داوا کوله غواهان نشه ثابت نه کړله نشه پاتې شو مجهول پاتې شو که سامان ویو کا مبيوي او دی وخت کې خوځبه حکم د فسخه مڅو کوي قاضي به وکي لانه لم يثبت ذک ثابت نشو تحالف سرما شيء دعاه كل واحد منهما چې داوی کوي هر واحد بل دوالو کې فيبقى نباقي بباد شي بيون مجهول بيا مجهول باد شول فيفسخه نفسخ بيكي قاضي فيفسخه القاضي قطعا للمنازعه دې لپاره چې جګړه ختم شي ایو بل وجه د قاضي به ولې فسخ کوي مليسب سمن مجهول مشتری ډیر کم یا دی بای زید پوه شوي کنه او کله چې سمن مجهول ویني به خو بای فاسد دی او بای فاسد حکم د فسخ دی فسخ به قاضي وکي او يقال اذا لم يثبت البدل وكله چې بدل ثابت نشي يبقى بيان بلا بدل اوران می ویلو ولې چې کله غواهان سره مشتری ثابت نه کی چې زر دي بای ثابت نه کی چې 2000 دي نو بس بای شول او پیسې پکې نه دي متعین معلومه نه دي نو بلا بدل بلا بدل چی بلا عوض بلا ثمن بیا فاسد فسخ واړي يبقى بيان بلا بدل باقي بعد شول بیا بغیر د بدل نه او فاسد نو دا فاسد ده ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد او بیا فاسد کی خو فسخ ضروری قال قدري مولا فرمای دا څلورم حکم دی وانك لا احدهما کدوړو کې یو انکارو کې د یمین نه لازم او دا ولا خرید بل نو لازم شي لانه جعل باذلا ځکه څوک چې قسم نه انکارو کې دا باذل له بمخکې ویلو چې وی دا ته چې کومه داوا کې هم دغه منل شول خو به ز قسم نه کوم لکه مشتری وی بای ته من غنم یا ټیک د ماړه بس دا یو من درته معاف بای وی ته 2000 روپیا دی زر یا دی ز 2000
زاوره کې قسم نو کوم نظر د تماف نو باطل دي ته وای کنه جرأتمندي وکي قسم نزان بچ کې او پیسې قرباني کی لانه زکه دا څوک چې انکار کوي جویل باطلا دا وګرځولې شو باطل فلم قداوا هو نه دا داوا باقی پاتې نه شو له معارضا لداوا الاخر چې معارض دي د بل داوی سره ځکه هغه قسم کړی نه دی نو فلزم القول لازم شروع چې من قولو کو به ثبوت دې بل د ثابتولو چې دا خبره ټیک شو وان اختلف في الاجل او في شرط الخيار او في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما وذري صورتنا بينهم وليس التب دوړو لقسم مثلا نه کا لګ برو غره یو نیټه ده زبدي سب مانی کتاب خرڅ کما او دارته وی پیسې میش نیټه پکې رزم نه حالي پیسې دي یا دا وی کال نیټه پکې رزم نه شپږ میشته نیټه ده پکې نیټه کې اختلاف شو او یا شرط الخيار کې زیوی هم چاله کبای مال خيار دی غوینه خيار پکې نو یا مشتری وی مال خيار دی بای وینه خيار پکې نو دوا یا استفاده بعد سمانو کې مزوی هم جیور روپۍ مې نه داسله کړي مشتری ته وینه نیمه پیسې مې درکړي مثلا دغه اختلاف را لې دی اختلاف په صورت کې با دا حکم نه چې دواړو د قسم وي خنه به بچاله قسم وي سوال خدا شو کنه چې دواړو نه دی نه یو لدی غيو کم یو دی څوک چې انکار کوي غل دی نو کما د نیټې دا وک مشتری د نیټې دا وکي بای نه کوي نو څوک چې انکار کوي څوک شو بای دا به قسم مو کې د قول معتبر شي بای د خيار شرط دا وکي مشتری انکار کوي مثلا نو څوک چې انکار کوي د صورت کې مشتری دی او کنه هغه داوا کوله د خيار شرط مشتری بای انکار کوي به ده دا به یمینو کې د قول معتبر شي نه پیږي پی دغه شان بای وای چې ما پیسې نه دی وصول کړی انکار کوي نیمه او مشتری وته نیمه دی وصول کړی بهر حال څوک چې انکار کوي یا به یمین وکي قسم او واستغه قول معتبر شي وان اختلافا کشر د دوړ اختلاف را لې فل اجل پنيټه کې نیټه شته کنه لاندې لیکلي فی اصل آیا په قدر کې را لې یو شپږ مشته بل ویکال او فی شرط الخيار کې را لې او فی استفاء بعض الثمن بای ورته وینه ملي قبضه کړي بعضی پیسې مشتری وی قبضه کړي دي فلا تحالف بينهما دلته دوړو له قسمون ولا مثلا نشتره پوه شولې به وجه تر لان هذا اختلاف في غير المعقود عليه وليس ابدا دوړو له چې قسمونه ایدالي چې کله معقود عليه کوم شي باندې چې عقد شوی مبيا پاغي کې اختلاف فی من دي کې دوه معنی دي یا معقود به کوم چې عوض د سمن پاغي کې اختلاف فی 0 روپۍ دو کو 2000 دي او نیټه کې اختلاف خيار شرط کې اختلاف استفاده بعد سمن کې اختلاف دا نه په معقود علیه کې اختلاف دی او نه په معقود به کې اختلاف دی راسي کنه چې نه دی نو دا دغه په حکم کې نه دی چې دوړو لقسمونه ورکو ځکه خو خلاف القياس ثابت دی وګورئ لان هذا اختلاف ځکه دا اختلاف دی في غير المعقود عليه دا معقود عليه نه غیر اختلاف دی مبيع یادی معقود به نه غیر اختلاف دی سمن یادی فاشبه الاختلاف واذا اختلاف خو مشابه شو د اختلاف کم اختلاف سره دا اختلاف سره في الحد والابراء چې هغه په حد او په ابراء کې مشتری وته پیسې درانه کمی کړی دی بای وینا پورا پیسې برا کې نه می دي درته کمی کړی مونږ ویلو حتی خیالم شي کنه حد قسم کړي وا مشتری وته وی تاره پیسو نه بری کړي ما بای وته نه می بری کړي دغه صورتونه کوم ډول قسم نه څوک چې انکار کوي غلي دلته بمي ډول لبني څوک چې انکار کوي غلوي وهذا وجه هذا لان وسلم بیانېخه لان بين اعدامه مليسب نیټشته کنهشته خيار شرط شته کنهشته بعضی پیسې وصول شوی کنه دي دا داسې شی دی چې دې په نشوالي باندې ما به قوام العقد په کوم شي چې عقد قایمیږي کې خلل ناراضي عقد په مبيع او بسمنو قایمیږي کې خلل ناراضي رسېبي او کله کوم شي باندې چې عقد قایمیږي په هغه کې خلل راشي الا به دوړو ته قسمي دي معنی خو نه پوه نه شي به لأن بين اعدامه
ذکر دغی مذکور هر یو په آدم سره معدوم والی سره ما ذکر من الاجل و شرط الخير و استیفاء بعد الثمن لا يختل ما به قوام العقد خلل ناراضی باغشی کی چا باندې عقد قائم دی بخلاف الاختلاف. ها در صورت را روانم دی چې کله اختلاف په وسب د سمانو کې راشي پچا کې راشي بای ورته وی کړه پیسې ورا کې مشتری وی نه 100 روپۍ دی خو کوټه دی وسب کې دی او یا په جنس کې بای ورته وی 100 روپۍ دی خو دینارا مشتری وی نه درهم دی بای وی 100 ډالر دی مشتری وی نه جی پاکستانی 100 روپۍ دی. دې صورت کې مونږ صرف دا په ما به قوام العقد هغه کې اختلاف دی دې کې مونږ دوړو ته قسمی ولی کړه پیسې دي که کوټه پیسې دي دا حقیقت کې اختلاف په سمانو کې دی درهم دی که دینار دی د جنس چې بدل شي دا حقیقت کې په سمانو کې اختلاف دی. وګورئ قصه نور کوي بخلاف الاختلاف بخلاف دا اختلاف فی وصف الثمن چې کوم اختلاف په وصف د سمانو کې چې کړی دی که کوټه یا په جنس د سمانو کې اختلاف چې درهم دی د نانیر دی پاکستانی روپۍ دی ډالر دی حيث يكون بمنزله اختلاف في القدر دا داسې اختلاف دی لکه په منزله حيث يكون دا اختلاف چې دا دی بمنزله الاختلاف په منزله دا اختلاف في القدر کوم چې د سمانو په قدر کې وي چې لګي دی کډی ریزر دی کدو زل غیب شان دی فی جریان التحالف بدی خبره کې چې دواړو بل د قسم جاری شي وجد ادم وليس بلان ذلك يرجع الى نفس الثمن دا اختلاف د وصف وال اختلاف او د جنس وال اختلاف د دې رجع کیږي نفس سمانو ته چاته کیږي دا سمن غوسل کې دین وی ما فی ذمه شي دا به جندل کیږي بچا باندې په وصف باندې چې کړه دی که کوټه دی بدی به جندل کیږي نه رسې په سمن خو داسې یو شی چې دا په تعین باندې نه متعین کیږي دا غوسل کې دین وی نه دا چې به جندل کیږي بچا به جندل کیږي وصف سره نو وصف حیثیت د څه چول لګی نه سمن فإن الثمن دين دا دین وی او هو يعرف او دا به جندل کیږي په وصف باندې پات شلو نیټه هغه د وصف حیثیت نه دی ادا شان نور ولا كذلك الاجل اجل غشان نه دی لانه ذک اجل چې لیس به وصف نه وصف نه دی وصف درجه نه ده الا ترى ته نه ګوره ان الثمن موجود بعد مضي کنيټه تیر شي سمن مکه شان زړه بزړه موجود وینو کچري دا سمن د پاره د نیټه وصف وینو په وصف پتیرې دو معنی خو بشي کې نقصان راځي حالانکه سمنو کې نقصان نه راځي نو معلومیږي دای وصف نه دی چې وصف درجه نه ده نو وصف درجه به نه ورکونو او وصف درجه چې چاته حاصلې کړ دې کوټه هغه کې دوړو ته قسمی دې ته خاصه نه شولا الا ترى تنګوري ان الثمن چری موجود دا موجود بعد موضوع بس نیټه د تیرې دلو نه نو کدا وصف وینو سمانو کې نقصان راتلې تیرې دلو سره. قال قدري مولا فرمای کنه دې کې به چا قول معتبرین ما تاسو ویلو د منکر والقول قول من ينكر الخيار قول چې معتبر وي دا چا وایي څوک چې د خيار نه انکار کوي اجل نه انکار کوي خو سره د یمین نه ولی لانهما ذکر خيار شلو یا د اجل شو دا دواړه دا ثابتيږي که شرط لګیدلې شرط لګیدلې د خيار الوه خيار ثابت لګ پیږي کنه چې شرط لګیدلې د نیټه بالا ثابتي پوینه شو خو نه دنه کو دې ټکی دا ثابتيږي بچا شرط او شرط عارض دی او اتم مادم یاد رکنه الاصل فی صفات العارضه العدم اصل بصفات عارضه کې سره عدم دی نڅوک چې د شرط خبره کوي د اجل یا د خيار دا د خلاف الاصل کوي اصل خو عدم دی اڅوک چې د اصل خبره کوي یعنی چې نیټه نشته خيار نشته غیر اصل کوي موافق القياس څوک چې موافق القياس وي موافق الظاهر وي منکر حسابيږي ویلو کنو وګورئ لانه ما ذکر خيار شرط وجل دا ثابتيږي بیا د شرط باندې والقول لمنكر الوارد قول خدا کا چا معتبري څوک چې دا وارث نه منکر وي پرې بيدنو راضي ولا مخکي قال قدري مولا فرمایي فإن هلك المبيع ثم اختلف لم يتحالف عند ابي حنيفه وابي سفر تاسو لګ برو ګورئ
مبیه هلاکه شوله. اوس اختلاف قراله 2000 زر من غنم 2 من غنم ما زړه قصه شوګه خو مبیه څه ده هلاکه شوې ده. اوس به څه وکم یو شیخین وای دې صورت کې دوړو له قسمونه نشته دی مبیه نشته نو او امام محمد رحم الله د امام شافعي رحم الله امرای ده وای دې صورت کې هم دوړو له قسمونه به چې کله به فسخ شوله نو مشتری ته به وای هغه مبیه قبضه کړې وي ترنه هلاکه شوې ده کمیسلی مثل واپس ورکه بایتا تا ته خپل پیسې ملاوي شي او کمیسل نه زوات الامثال نه و مبیان نو د مبی کوم قیمت دی غور کا کله کو غړي له تا ته خپل سامان واپس شي دا څوک کوي امام محمد رحم الله دوړه به قسمونه وکي او فسخ به دې طریقه وکي او ته وګورئ فین هلاك المبيع كما بيع هلاك شولا ثم اختلف بمقدار ثمنه کې اختلاف را لې مثلا لم يتحالفا دوړه به قسمونه نه کوي عند ابي حنيفه رحمه الله وابي يوسف رحمه الله والقول نو قول بر چا معتبر ده هم نه ویلو قول بر مشتری معتبر وي مشتری 100 روپیا دی او بای 2000 یادای نو ګوان خو نشتا قسمونه دوړ وکړه نو ته چا دوړ به قسم نه قسم به مشتری لور کی دا قول به معتبر شي والقول قول المشتري وقال امام محمد رحمه الله فرمان يتحالفان دوړ به قسمونه وکي نو به چې دوړه قسمونه وکي مبيع خو مشتری هلاکه کړي بای ته بڅ واپس کړي ويفسخ البيع وفسخ شي على قيمه الهالك د هالك په قیمت معنی د قول امام شافعي رحم الله ده وعلى هذا مليش عمده اختلاف پدې کوم دی مبيع مشتری قبضه کړي توجه او مبيع مخ کې مشتری چا معنی خرڅ کړي ملک نه وته دا یا چاته هبه کړي دا یا مبيع کې براله اوس لانجه د 0 2 0 په جوړه شولا نو شیخین وای مبیع د ملک نه وته یا بکیا برغلی واپس کولې نشي دوړو ته قسم نشته مشتری به منل شي پویږي به سره مشتری ته قسم او با امام محمد رحم الله دی کې وای دوړو ته قسم چې فسخه کوي څنګه به کوي مبیع خو ملک نه وته دا ایب بکر راغلی قیمت دی ورکی وعلى هذا بنا بدغ خلاف ما ندام دی اذا خرج المبيع کله چې مبيع وزي د ملک د مشترینا او سوار یا وګرځي مبيع بحال بد سي حال کې لا يقدرو چې مشتری نه قادر چر دي کیږي کې پکې پیدا شوی لو ما دغه دوړو دلیل سره لګ برو غوري هغه وای هر یو په بل داوا کوي کنه ځکه مشتری وای د مبيع ز مالک جوړ شوی هم په 100 روپۍ دا یو داوا ده مشتبای او دوی مبيع مالک ته جوړ شوی په 2000 دا بیل بیل داوی دي بای ځان له داوا کوي مشتری انکار کوي مشتری ځان له داوا کوي بای انکار کوي او بیا که موجود دی که حالکه دې سره ذکر نشته دوړه بیلې بیلې داوی دي نه هر یو ته قسم دی هر یو منکر دی لهما ان كل واحد منهما چره يدعي دعوه کوي غیر العقد الذي غیر د هغه عقد نه يدعي صاحبه چې دغه عقد دعوه د عملګری کوي ځکه د 0 روپو عقد بیل او د 2000 والا بیل یو د یو عقد دعوه کوي د 2000 والا دا بل عقد دعوه کوي د 0 والا او بیل عقدونه دی وای نو هر یو په هر بیل عقد کې مدعي دی او بل پکې منکر دی نه رسې په خبره یو عقد نشو دو شو والاخر ينكرو بل دې انکار کوي الکه دې به څه فائدې و یو کنه فائدې شته چې دوړه قسمونه وکي هغه دا کبای کچره قسم نه انکار وکي نو مشتری نه به پیسې را کمی شي 0 روپۍ وشي مشتری قسم وکړه 0 بای ته وي تر 2000 قسم وکنه کولو مشتری ته وي ته قسم وکړه چې بزر په 2000 نو قسم وکي بای ته وي ته قسم وکړه چې بزر نو انکار وکي نو کول به پیدا ورکی مشتری نه به پیسې کمی شي د 2000 بځه بچو شي زر نه فائدې هم شته وانه يفيد دا فائدہ ورکی دفع زیارت الثمن چې دفع بشي ازيتي ثمن د مشترینا لہذا فيتحالفان دوله به قسم وکي کما اذا اختلافا في جنس الثمن لکه څنګه چې بجنس الثمن کې اختلاف شي بعد حالکه سلات بس تاغه نه چې مبي حالکه شي جنس الثمن کې مطلب درهم دیو کا دینار دی تاسو په شولې کنه چې مبي حالکه خو درهم او دینار دی کې اختلاف ولتم دا حکم نشه دوله به څه کوي قسم بکې ولی ابي حنیفه او ابي يوسف رحم الله هغه ګورا چې مبي حالکه شوی کنه قبضه شوی مبي چې قبضه شوی به د دوړه قسمونه کې د خلاف القياس ته خلاف القياس شیخ خپل مورد پورې خاصیدا سیده کنه ام مورد ادارې چې مبي موجود دی ځکه اعتراض د حدیث کې ویلي به ورم بیا رد کی چې مبي حالکه شوی دا خو مورد نه دی
هلکه په خبره پیږي 14 ماده ویلي وما ثبت على خلاف القياس فغير عليه لا يقاس. نو قياس نو کوم نص چې وارد دی د باغه صورت کې دی چې مبيا موجود دی. وګورئ ولا ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله ان التحالف چې بعد القبضه على خلاف القياس دی. ولما انه سلم للمشتري مشتري د سپارل شوی ما هغه شی دی چې داوی کوي وقد ورد الشرع به او شرع بدی وارد شوی دا پڅ وارد شوی في حال قيام السلعه چې کله په دې دوړو په قسمونو باندې هغه وخت وارد شوی دا چې قیام د سلعي و مبيع قائم وي نو خپل مورد پورې به خاصی کنه نو کوم بیا هلاک ودای مورد نه دی دلته بل حکم نه لګي چې دوړه د قسم وکي. والتحالف فيه تعلق خو بده کې چې حل قیام د سلعي وي تاسو به کنه برحال چې کله مبيع موجود وي نو تراد درات لشي فسخه مبيع به واپس شي سامان به واپس شي چې مبيع هلاک شي هلته فسخه کې دي شي فسخه خو لیکي څنګه چې عقد شوی یو قشان ختمول دې ته ویل کېږي فسخه. نو عقد د شوی چې مشتری ته مبيع او بای ته سامان حواله شوی دا دی واپس کی خدای خو مغر کې چې غر شي اوکشه په یوه خبره باندې کنه فسخه غي ته په کومه طریقه عقد شوی په هغه طریقه واپس شي صحیح شو. اوس چې مبيع علاقه شوی دا اوس وخت تام شو مکمل ختم شوی دی اوس خو فسخ ممکن نه ده سره چې شی واپس کی بای ته مبيع غونشته نه رسېږي. والتحالف فيه تحالف په حال قیام د سلعي کی د مفزکی کی فسخ ته ولا كذلك دغه شان نشته بعد هلاکه چې سلع هلاکه شوی دغه شان نه کیږي ولل ارتفاع العقد ځکه عقد خو ختم شوی اول مبيع هلاکه شوی دا او عقد چې وی نو فسخ به کی چې نه نو څه فسخ کی فلم يكن في معناه دا په معنا د اغه نه دی کوم کې چې مبيع قائم ای چې نه دی دغه حکم په نه لګاو او خلاف القياس دی ولانه لا يبالى بل وجه دادا هغه ویلو چې یو د 0 روپو دا قد داو کوي دا بیل قد دی او بل د 200 روپو قد داو کوي دا بیل قد دی دا ویلو کنه نو بیل قدونه دی بیل داوا بیل داوا دا او ته وی چې کله مقصود حاصل شي لکه دلته مبيع حاصله شوی دا به خلک اسباب ته نه ګوري چې کوم قدمانه شوی دی کوم سبب 0 روپو والو که 2000 وی ولانه لا يبالى پروانه کیږي بالاختلاف في السبب چې سبب کې اختلاف دی کله بعد وصول المقصود چې مقصود حاصل شوی دی د څوک نه ګوري په کوم سبب حاصل شوی دی مقصود خدای حاصل شوی دی بیا تام شوی ځکه مبيع علاقه شوی ختمه شوی دا وانما باقي بعد شوله د فائدې مسله غو ول فائدې شته کنه چې بای انکار وکړي نو پیسې بزیتینه ثابت دي ګزر به ثابت شي دی ویلو ورته دا وای دا فائدہ چې دا کنه وای د فائدې خیال ساتل شي خو هغه فائدہ چې عقد واجبي هغه فائدہ چې څوک واجبي او دلته دا کومه فائدہ چې د مشتری نه سمن کمیدل دا خو عقد نه واجبي دا خو د بای د قسم نه انکار واجبي پاینه شولې به فائدہ کومه معتبري چې عقد واجبي او دلته دغه عقد معنی نه واجبيږي بلکې بچا واجبيږي چې بای نقول وکړو د دې وجه نه فائدہ رااله دې فائدې له اعتبار نشته وانما يراعى خل ساتل شي من الفائده د فائدې ما هغه فائدې يوجب العقد چې عقد واجبي او فائده دفع زياده الثمن او دا فائده چې دفع دي شي زياتي ثمن د مشترينا ليست من موجباته دا عقد موجباتنا نه دا خو د باید نقول نه پیدا شو وهذا بهرحال پوهه بشولې دا صورت کلو چې کله یو طرف ته مبيع بل طرف ته پیسې اوس که دوالو طرف ته سامانو بیا مقیضه وا نو به کچری دا سامان دینو دا غ صورت وکا اوس که سامانو بیا مقیضه وا توجه نو به که یو طرف ته مبيع هلاکه شو لکه نم سباق نگی به بندواله قسمونه کوي ولی موږ به د څه فرض کو دا کوم چې موجوده د مبيع ده هم به چې موجوده دوړو قسمونه دا کوم چې هلاک شو دا بل څه کولکه سامان فإن كان وهذا داس اختلاف في مذكور چې اذا كان الثمن دينا دا على شکل ثمن دین وکا په ذمه شو فإن كان عينا كشرين شو
یتحالفان دواړه به قسمونه وکړي لأن المبيع چې د فی احد الجانبین قائم یو طرف کې شته ده کنه موجوده ده فیوفر فائده الفسخ نو د فسخ فائده به پوره پوره میلاو شي ثم يرد به چې کوم شی هلاک شوی هغه سره به څه واپس کړي وای کوم مثل به واپس کړي کنه قیمت به واپس کړي ثم يرد مثل الهالك رد بشي فمثل الهالك ان كان له مثل كشن مثل ورله یا به قیمت واپس شي ان لم يكن له مثل تاسو په شولې بهرحال فتو بمخ کې مسله کې د شیخانو پر ایمانی وای